پکار ده د یو ورځ زندگی تیرول پکار دي خو د غیرت ټول عمر اتیا کاله شپېته کاله او د بې غیرتوب زندگی ټول لعنت واچوه خپل بچي په سر باندې پټکې کېده خپل بچي له لاس کې تسبیح مسواک ورکه خپل بچي ته د محمد رسول الله سیرت د صحابو سیرت قربانۍ ورته بیان کا چې بچیه صحابه ډرپوکه نه وو صحابه غیرتیانو د الله په دین بې غیرت کولو بچیا ورې د سینې پۍ مې نه دي در بخلي که چېرته د دنیا دپاره دې ځان وجلی د الله په دین باندې ځان قربان کا چې په کوم ځای کې د دین چا ګستاخي کړې وي د قرآن چا ګستاخي کړې وي د جومات د امام د عالم د دین اسلام د محمد رسول الله بچې زما تاسو ته اجازت دی بچې داسې تیار کړي دا بچې موږ تاسو له چا راکړي دي الله دا نعمت راکړی دی الله یې راکولی شي واپس یې نشي اخیستی الله یو نعمت درکولی شي واپس یې نشي اخیستی هغه الله دا نعمت اخیستلی هم شي الله چې د څه دپاره ما او تا دې دنیا ته رالیږلي یو الامر بالمعروف والنهي عن المنکر خو طرف ته به خلق راولو بدو نه به خلق منې کوو ها چې څوک په خبره پوهېږي خپله به د بد کار نه چې کم دی منع کېږي به او چې نه پوهېږي بیا چې هر رقم مسله زما او ستا مخې ته راځي بیا به الله زما او ستا مدد کوي زما او ستا یریږو به نه چې زموږ او ستاسو په کچرو کې او په دې تاڼو کې چې کوم خلق ناست دي الحمدلله دا مسلمانان دي دي که نه دي دا کلمګو دي دا د محمد رسول الله امتیان دي که دا ما او تا باندې ظلم کوي بلکل ستا ظلم ته زه خوشامدید وایم د قیامت په ورځ به څه کې د الله په حضور کې به دې پیش کوم چې الله ما ستا د دین پیغام ستا بندگانو ته بیانولو او دې چې کوم دی په ما دا ظلم کړی نو الحمدلله بیا الله غیرتی بادشاه دی چې د دین په معامله کې ته جیل ته لاړې او تا له کومه سزا میلاویږي انشاءالله العزیز دا سزا به په تا باندې اثر نه کوي الله پاک به تا ته چې کوم دی د دې سزا داسې بدلې درکړي په دنیا او آخرت باندې چې ته به په خپلو سترګو باندې وګورې مرګ هم پرېږدي نه نو دې نه ښه نه ده چې د الله په دین ځان قربان کړو دې نه ښه نه ده چې په دین غیرت وکړو دې نه ښه نه ده د محمد رسول الله په ناموس باندې راپاسو دې نه ښه نه ده چې یو سړی د صحابو او د صحابیاتو متعلق ګستاخي کوي او د هغه خوله ماته کړو یو سړی د محمد رسول الله هغه چې کوم دی پیغمبر علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه آخري پیغمبر ما نه پس به بل نبی نه راځي او یو کس دا وکړي او مخې سره دی ولا خوله ماته کړې او بس آخرت ته ولا تشکیل وکړي تاسو مخکې جمعه کې چې کوم دی د هغه زنانو قربانۍ او هغه جذبات او غیرتونه بیان کړي چې ام عماره یو زنانه ده او خبر ورته کېږي ستا بچې د کافرانو په جیل کې دی سترګې تې نه ویستلې غوږونه یې تې نه کټ کړل لاسونه یې تې نه کټ کړل خپې تې نه کټ کړلې په ژوندانه باندې تې نه سرمن ویستله او هغه څه وایي لهذا اليوم ارضعته همدغې ورځې دپاره ما خپل بچي له پۍ ورکړي قربان د هغې د دې جذبونه غیرت یو منټ یا یو ګنټه یا یو ورځ بس